حضور فرمائی اے علی ته ما سره داسې مناسبت لري لکه څنګه چې موسی علیه السلام سره حضرت هارون علیه السلام نسبت لري او فرمائی من احب علیا فقد احبنی چا چې علی سره مینا وکړه دغه سړي ما سره مینا وکړه ومن ابغض علیا فقد ابغضنی او چا چې سیدنا علی شیر خدا کرم الله تعالی وجه الکریم سره بغض ولرل دغ ما سره بغض وساتل او فرمای اے علی راته زویم حضور فرمای دو شیزونه یو ځای کېدی نشي دو شیزونه یو ځای کېدی نشي داسې سینه نشي کېدی چې دې په سینه کې زما مینه وي او بل طرف ته بغض علی وي او داسې کېدی نشي چې بل طرف ته د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مینوي او یو طرف ته زما بغض وي نه اے علی چې په کومه سینه کې زما مینوي په هغه سینه کې به د ستا مینه وي او چې په کومه سینه کې زما مینه نه وي په هغه سینه کې به د ستا مینه نه وي یاد وساتئ نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ټولو صحابو سره مینه محبت کول دا زمونږ ایمان والو حصہ دی هغوی خپل اولاد ته ذکر کول دا داسې عظیم هستی تیرې شوي دي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمای چنده هم اچوئ خو ما طرف ته توجه ساتئ الله په لار کې په دې میاشتې کې ورکړې باندې ثوابونه هم زیات میلاویږي نو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي حدیث شریف مفهوم دی عند ذکر الصلحاء تنزل الرحمه کله چې د نیکانو ذکر کېږي نو الله رحمتونه راوریږي چې د نیکانو ذکر کېږي الله رحمتونه راوریږي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه عظیم استی دی چې د قرآن مجید یو آیت نازل شوی او په دغه آیت باندې صرف د عمل کړی دی او بیا فوراً الله رب کریم اوچت کړلو صرف د عمل کړی دی کم آیتو ادا آیتو چې اے محبوبه کله چې امتیان تا خواته حاضریږي نو ستاسو په بارګاه باندې حاضرېدانه مخکې د دوی صدقه کوي دا آیت چې څنګه نازل شو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دا آیت باندې عمل وکړو صدقه یې ورکړه حضور په بارګاه حاضر شو هغې نه بعد فوراً الله رب کریم اوچت کړلو چې نه په خلکو باندې تنګي راځي داسې صحابه به وي چې تا سره به محبت لري تا ته به راتګ غواړي خو دوی به صدقه نشي ورکولی بیا سوال پیدا کیږي چې قرآن د څه غب خونه د الله بیا ولې نازلولو هغې جواب دا دی چې الله دې له جهته نازل کړو چې اصل مقام دا دی اصل مرتبه دا دی اصل رتبه دا دی چې حضور په بارګاه باندې حاضرېږي نو اول به خامخا صدقه ورکوي خو قرآن حکم دا دی چې حضور په بارګاه حاضرېږي اول به خامخا صدقه ورکوي خو چونکې ډېر خلکو وس نه رسي دې له جهته الله رب کریم دا آیت فوراً اوچت فرمایي صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ په دې آیت عمل کړی دی یاد وساتئ نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم کله چې مدینه منورې ته ورسېدو صحابو په منځ کې بھائی چاره قائم کړه فلانیا انصاری دا فلانیا مهاجر د ستا ورور دی فلانیا انصاری دا فلانیا مهاجر د ستا ورور دی حضرت علی رضی الله تعالیٰ په سترګو کې اوښ کې راغی قربان چاله د 100 کروڑ جوړ کړو چاله د 100 کروڑ جوړ کړو په مدینه کې زه خو څوک نه پیژنم ما ته خو د 100 کروڑ جوړ نه کړو الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل اے علی ته په جنت کې هم زما ورور او په دنیا کې هم زما ورور دې نه بل غټ مقام کې دی زمونږ څه نادانان وي چې د دې پاک هستیانو ذکر کوي وایي یاره دا خدا نور دی دا ګوره خطا یې یاد وساتئ مومن چې وي دی به خامخا د علي محبت په زړه کې ساتي او زه دا وایم چې هغه سړی دلیر نشي کېدی چې چا په زړه کې د علي مینه نه وي